راشه 5 منټو کې د زه خر ثابتوم مشرک خو سم ثابت کړي خر مطلق دي ثابتوم اولنی سفرو کې د قبله اول حفاظت کوم چې قبله اول بیت المقدس یادوي وي دا قبله اول ده حالان کې قبله اول کعبه ده قران وی ان اول فیسبوک روزه ماتیږي په یوټیوب روزه ماتیږي ټیک ټاک ماتیږي خو چې دا مولیان سکی په دې روزه نه ماتیږي دوی یو بل باندې د کفر فتوی لګي یو بل ته خر وي یو بل ته خنزیر وي او که یو بل ته هر قسم القابات وي په دې روزه نه ماتیږي کله هم روزه راشي مقدسه میاشت د مسلمانانو نو هم دغه مولیان دي عوامو ته به وي مونږ ته به وي چې دا مقدسه میاشت ده په دې کې لهو لعب مه کوئ فضول کارونه مه کوئ د عبادتونو میاشت عبادتونه به کې کوئ فیسبوک مه کوئ یوټیوب مه استعمالوئ او ټیک ټاک مه استعمالوئ په دې ستاسو روزه خرابېږي خو دا دوی چې څه کوي او عوام ګمراهۍ طرف ته روان کړی دی په دې ذریعه باندې په یو بل د کفر فتوی لګي د خپل ویورشپ دپاره او د خپل مسلک د ښه پیش کولو دپاره دوی چې دا څه کوي نو دا نه روژې ته نقصان رسي نه امت ته نقصان رسي او نه په دې باندې دوی ګناهګارېږي امت په سینه کې خنجر پروت دی فلسطین لوټي لوټي شو هلته کې قتل عام د مسلمانانو روان دی او دا مولیان هغه خپله دکانداري جاري ساتلې ده او په یو بل د کفر فتوی لګوي نه ورسره د فلسطین غم شته نه ورسره د هغه مسلمانانو غم شته کوم چې دهریت طرف ته الحاد طرف ته بېدینۍ طرف ته روان دي کفر په هغوی کې کار شروع کړلی او پکې ننوتی دی د هغې دپاره چېرته دوی پلیټفارم مهیا نه کړو مسلمانانو ته چې راشئ نن د کفر خلاف نن د دهریت خلاف نن د الحاد خلاف دلایل وورئ که چېرته یو ملحد د مسلمان په عقیده باندې حمله کوي نو چې بیا د هغه سره دا جوابي خو نه دوی که محاذ جوړوي یو ملا به د بل ملا خلاف محاذ جوړوي مسلمان به د مسلمان خلاف محاذ جوړوي د دې وجې نه امت تقسیم شو د کوم وخته پورې به دا مولیان د ټول مولیان نه یادوم کوم مولیان چې د دین د لوټ لوټي کولو د افتراق او د انتشار سبب جوړیږي د دین اسلام زه هغوی ته مخاطب یم د هغوی په باره کې دا خبره کوم چې دا خلک د امت مسلمه چې څومره په انتشار کې دا په افتراق کې دا او ټوټې ټوټې د دغه مولیانو د لاسه ده دا نن چې زموږ د غزه قتل عام روان دی دا زما ستا د لاسه دا د مسلمان د بې اتفاقۍ د لاسه د مسلمان لیډر څوک دی د مسلمان رهنما څوک دی عالم دی عالم به ورته لار ښیي نو چې عالم خپل کار نه دی پېژندلی عالم بل طرف ته روان دی عالم په افتراق او انتشار صلاحیتونه چې دي هغه په هغې کې صرف کړه د بل مولا خلاف یې صرف کړه نو مونږ به د چا نه تمه وکړو چې د امت مسلمه رهنمایي وکړي خدشه دا ده چې کوم کار تاتاریانو د مسلمانانو سره کړی الله مکه هغه زموږ سره هم وشي مولا دی عالم ورته نشم ویلی هغه ناست دی په جومات په ګوټ کې کتابونه ګوري تاتاریان ورپسې راله وایي ته څه کوې هغه ورته وایي چې زه سبا زما مناظره ده وایي څه مناظره ده په څه موضوع باندې وایي زما په دې مناظره ده چې قارغه حلال دی او که مردار دی زه د هغې دپاره تیاری کوم هغه ونیسو ټوټې ټوټې کو په بوجۍ کې واچوه ویې غورځه هغه دغه حال زموږ د مسلمانانو دی بس د خپل مسلک پرچار کوي او د خپل فرقې پرچار کوي نه ورسره د امت مسلمه فکر شته نه ورسره د پښتون فکر شته او نه ورسره د دین اسلام فکر شته علماء کرام خپل کار وپېژني او د دین اسلام صحیح تشریح او د امت مسلمه صحیح رهنمایي وکړي وما علینا الا البلاغ